الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. محترم مسلمانانو، اللہ تبارک و تعالی ایمان والو ته حکم کړي چې اے ایمان والو ابتغوا الیه الوسیله، الله ته قربت او نزدېکت ولټوي، د الله په لار کې جهاد وکړي د پاره چې تاسو کامیاب شئ. اوس الله د پاره وسیله لټول یعنی الله تزان نزدې کول. کله څه مشکلات را پیښ شو، پریشانې را پیښې شوې، مونږ ځان الله ته نزدې کا نو الله به زمونږه پریشانې ختم کړي. عام معاشره کې چې په مونږ او تاسو باندې څه سخت راشي نو داسې چې لږونتا دنیایي جاه جلالی نو مونږ هغې سره تعلق جوړ کو، سبا به راله سخته کې پکار راشي. اوس محترمو، د تمام مسائلو حل دا د الله سره دی، د تمام مشکلاتو حل دا د الله سره دی. کله چې د مشکلاتو حل د خفقانونو ختمېدل دا د الله سره دی، نو چې ما او تاسو نه ځان الله ته نږدې که او ته وایي ربه دا مشکل مې آسان کړي، نو الله بیا راله آسانوي. ای به الفاظ دیگر چې مونږ او تاسو خپل ضرورتونه دا په الله حل کو د اعمالو په ذریعه سره. نن چونکې د ماده پرستۍ دور دی، د الله رب العزت نه لرېوالی دی. ګوره زمونږ سوچ او فکر هم الله طرف ته نه ځي. که چاته وی مړه خیر دا مصیبت الله راوستی الله به احسان کی، دا قسمه خبرې ور باندې ښې نه لګي. مصیبت راغی نو تکلیف راغی، ضرورت رافیق شو، بیماری راغلله، دا خپل مسائل په الله حل کول د اعمالو په ذریعه سره. زمونږ د نن د دې 100 منټو د مذاکرې خلاصه دا ده چې مونږ او تاسو خپل مسائل په الله حل کوو. الله ته به وایو زمونږ او تاسو اول نه ذهن الله طرف ته نه ځي، پرې زمونږ الله خفه دی. حالانکه محترمو حدیث پاک کې راځي چې کله د شپې د اخیری عیسی شي کنه، د شپې اخیری عیسی
الله تبارک وتعالى د خپل شان مطابق د آسمانی دنیا ته نزول کوي او الله تبارک وتعالى ور سره اعلانم کوي اے زما بندګانو تاسو کې چاته سم مسله شتا د چا د رزق کمی شتا که د چانا زما په حق کې څه کمی کوتاهی شوی یا زمانہ پرمانه کړی یا نو هغه سو ختمول غواړي نو ای زما بندګانو ما ته وای چې مسله مو حل کوم دا سو کوئی الله وای دا سو کوئی دا اعلان سو کوي محترمو مړه پړډه کخله خوای کنه په دې الله خوشحالي الله الانا موږ الله څوک دا اعلان کوي الله اړه سکون ملو شو کنه دا اعلان څوک کوي الله پټکه خلبوي دا اعلان څوک کوي الله سما بندګانو سم مساله د تشتا اسه په ایمان وای محترمو که چرته نن زمونږ دی کلی تا یو وزیر یو چیرمن هغه اعلان وکړ چې بای نن بز درزم ستا سکری او علاقې ته که د چا څه مسلې کنه نو په درخواست باندې ولي کې راوړې نو مونږ تاسو خو نو څه کنه کبي ازو ها بیا به مزان له درخواست تیار کړی یا چې جدل ته ناله پکار ده دیزه ټرانسفارمر پکار دی دیزه روډ پکار دی دیزه کې داسیس پکار دی داسیس پکار دی بلا ضرورتونه او چې کله هغه ذات چې هغه سره هر څه موجود دی هغه ذات په خپل اعلان کوي وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ اے زما بندگانو د ارس خزانه زما سره را الله په خزانو کې څه کمی نشته ښا وہی او کیا ہے جو نہیں ملتا خدا سے جسے تم مانگتے ہو غیر اللہ سے اگر کم یو سیز دی چې د الله په دربار کې نشتا اگر کم سیز دی چې د الله په خزانو کې نشتا تعالی د اولاد ضرورت دی اولاد غواړي الله سره خزانه عزت غواړي د الله سره خزانه صحت غواړي د الله سره خزانه خوشحالي غواړي نو د الله سره خزانه نو چې ما او تا یو وزیر تخپل درخواستونه وړو چې دا مسله او په کوم وخت کې چې د تمام کائنات بادشاہ د بادشاہانو بادشاہ په هر څه قادر قدیر مقتدر ذات آغا ذات کم ټیم کې اعلان کوي وایا اے زما بندګانو تاسو له مسله دا امونږ ځان پسې کمبل او بلستن صادر خراتو کو پډډه وړو چې د بادشاہانو بادشاہ مونږ تستای سجت نشتا دې ورانه الله نه خپکی دا د شپې په اخیری حصہ کې الله اعلان کوي ها مونږ الله تخپل مسائل لړو اند کو فریضه الله خبره ګوره محترمو په خالق او مخلوق کې او فرق هم دی چې خالق هغه ذات دی چې سنت نغواړي ډیر ته نغواړي هر وخت نغواړي نو خوشاليږي او مخلوق چې ته نغواړي نو سکیږي ناراضه کیږي ګوره ښا ستا سکر ورول نه دی نن ورته ورشارو ردا ضرورت مې دی منډه بر سره وي که سبا بیا که پدری مرز ورلی دا رور بدل کانډه درکی چې مړه تا همغه تیز تر اوستو نو خالق مخلوق کې او فرق هم دادی چې الله اغزاد دی چې تنغواړي خپکیږي او مخلوق داسې خلق دی چې تنغواړي نو خپکیږي نو خپل مسائل پچا حل کوله فالله اچھا خپل مسائل په الله حل کول غختل د الله نه کول ورته یو مرګري دلته رواني کراچي ته مونږ ورته وایو چې رورا د ځان سره خرچه ډیره یوسا مسافری دا
اسه نه سبا سه پریشانو کې گیر شي هغه ډایرک وي یاره ما سره خصنا سره خرچه شته او که څه خرچه را تکم شوا نو منګو پیر کې مې د تر ځامن شته نو هغې نه به خرچوالما او که دغه تر ځامن را نه لري که نه نو کیاماړی کې مې د ماما ځامن شته هغې ته به ورشمه او که د ماما ځامنو را سره څه تعاون نه کولو نو بیا دی خوا په سټیل ټاون کې زمونږ ګاونډیان دي نو بیا به را سره هغې تعاون وکړي او که هغې را سره تعاون ونه که نو بیا په ملیر کیڼ کې او پلانکي ځای کې نور یاران دوستان مې دي هغې به را سره امداد کوي او مړه که چا هم را سره ونه کړو الله خو مې شته که نه الله ته مو پکې سویم نمبر ورکو اخیری نمبر که دا د پاول ځل ویلې وي چې ما سره خو څه ناسته د الله امداد شته دی او که نه هلته پریشاني را پېښه شو نو الله مې شته که نه خبره سمجھ ته رانله اوس په اعمالو باندې څنګه مسائل حل کېږي محترمو حدیث پاک کې یو نمونه شته او دا یو حدیث ویما نو بیا بس کو یو حدیث صرف ویم اوس که حدیث کې دنه تشریح لګا رااله او که ډېره رااله خو هم راکنه تاسو موبایل په یو بجې د چې د مانځه که که نه بلې جمعې ته به ووایو څه میلماني او کاري نو چې دوا وکړو الله یو حدیث ویم ما دا حدیث وی خو ما ترایي به تاسو راشئ نو حدیث پاک کې راځي نبی علیہ السلام فرمای او حدیث چې دی امام بخاری رحمت الله علیه خپل صحیح کې ذکر کړي درې تنو په غر کې را روانو طوفان راغی زلزلہ راغله باران شو نو دا درې تنه یو غار تنه نوته پنه واغسته دریو تنو کم ځای پناه واغسته غار کې دغه زلزلہ او طوفان کې یو لوی ګټ راغی نو د غار داخلي ورپسې بند کړ یو غټ ګټو اوس هغې په غار کې دننه گیر شو د راوتو لار نشته او هغه ګټ دونه دی که نه چې هغه په شل تنه باندې هم په دیکه کولو نه اخوا کېږي سخت پریشانه شو دا درې تنه مصیبت کې گیر شو پریشانی کی گیر شو پریشانی دا کہنا دا محترم اس دی سکی دی اللہ رب العزت تا خپل چتنیک عمل کړی دی کنا نو دا اللہ نه سوال کئی نو پاغا نیک عمل پذریعی سر سوال کئی دا یو وی کی ربا زما د تر لور وا ما ته ډیره محبوب وا زما سره ډیره مینه وا ما به د دینه د ګناه مطالبه کوله خو دې غاړه نه کېښوده یو پیره د دې ضرورت را پیښ شو پیسو ته نو ما پیسې ورکولې خو ما ته نه د ګناه مطالبه کوله هغې مجبورن غاړه کېښوده خو د ګناه په دې دوران کې په دې باندې داسې دا بدن غونی زیګ زیګ شوخه وی ما ورته وی ولې وی دې راته وی چې انی اخاف الله زه د الله نه یریږم الله را ته ګوري الله مې ویني زه به ګناه کوم وی د هغې هغه خبرې په ما مسر وکړو چې ولې ما الله نه ویني نو ما هغه ګناه پرېښوده رب ستا هغه نافرماني مې پرېښوده رب دا ستا نه مې پړه کې یره راله رب که دا تا زما دا عمل قبول کړي که نه دا عمل دا یو عمل یې خو وکړو که نه د ګناه نه ځان وساتو ګوره د ګناه مقوته جوړه ده د ګناه نه ځان وساتو دا تقوا ده د دنیا خو دارالامتحان دی کله به تا ته لکونه کروړونه اربونه کربونه د حرامو میلاویږي ته به دا په ما امتحان دی ګورې ښه رب که دا مې ستا د رضا دپاره کړي دا تا قبول کړي رب د دې عمل په وسیلې سره رب مونږ د دې مصیبت نه بچ کې هغه کاڼې ګټ لږ غونته وښویېده خو دې راوتی نه شو ګوره مسلې حل کړي نو الله ته یو عمل مخې ته کړي ربا دا عمل مې کړی په دې مې بچ کې ما ورته سره څه دي
زما واستانه اشراق موز نشته زما واستانه نوافل نشته د مازیګر د مون مخ کې 3 رکعات نفل پکاري اون پابندي دا نه کو بلکې اے محترمو بلکې کله داسې ځوانان ملاویږي نه چې د جمعې پرز باندې دا سنت هم نه کوي ښه ای ځوانان داسې شته که نه الله لحاظو کې ای ځوانانو داسې مه کوئ بیا د جمعې مبارکه ورځ ده نو لږ د وخته راشه 11 بجې راشه نو صلات تسبیح مدا کا سورہ کاف مو آیا نو الله تکینا دعا جڑا توبه استغفار کې ولګا مانځ پوره د جمعې ورځ باندې لږ زیات عبادت وکا نو سنت محترمو دا مکه ځا کوي بلکې جمعات کې کوي ښا پخوا مون خلکو ته وی دا سنت په کور کې کوي اوس ته وی جمعات کې کوي ځکه نن ماحول داسې دی چې جمعات نه بار وته کنه بیا د سونه ماتي کې به څوک نه کوي ښا هغه بل تن وی ای زما ربا ما د مور پلار خدمت وکاو زما بچی مو او ما ساروی سرول نو ربا چې ما به ساروی کله واپس را وست ما به د خپل ساروی اول شله نو ما به د خپل بچونا اول په چاته ورکول بیبی تا مور پلار تا دیم غټه غټیاله وروړي خو اول چاته وړي امریکای ته ها ډیر بوډاګان راشي جاړي بوډېګانې بچی ته مسترګې واده مې وته وکړه بس ټول د ښځې شوخه اوس پکې مور پلار ته راشم نه وي الله اکبر کبیره دا زارګټلی محترم ښه دا مور پلار چې وته ازارو کی کنه دی بیا زه ته نه راځي ښه او د بیا قدر راشي خو به دی مور پلار تور خوري اغوندولي ښه د خور بالغ بیا سر ته جوړ شي نو هغه نوجوان وای چې ما با خپل بچو نه مخ کې دا خوراک پچا کو مور پلار نو ټیک دا راوړه ما سوتن پلی دی بیبي تم راوړه کباب مو تر راوړه میان مو تر راوړه او کدا سي او کې دا ته مور ته ورګي چې مورې دا مې راوړه دا ته تقسیم کا رستا مور بدونه ظالمي به پړلو تقسیمای کنه او بل خبره بدای محترمو چې دغه مور پلار نه دی چې ته وته مړ د روپې یو سیز راوړې کنه یو ټاپی وته راوړې یو وړو کې غونته د کباب کا کوړې ولا راوړې نو دا مور پلار ګوره بیا په مور لګیای په غڼه کې په غم خاده کې پلار په جمعه ته اجره کې لګی بریت تا وي زما د بچی غونته بچی دی الله هر چاته ورکی لکه کاکاجی صاحب بچی سب فلسطین پته کړي دي سکار نامه کړي دا مړه د 2 روپو بسکټ پلار تر وړل دا دواګانې وته کوي او دغه مور ته د 1 لک روپو کالی راوړه چې ته دوی په خلی راځي واګ نه کوي جمعات کې ناصری شاوای دغه بیبي ته د 15 لک کالی جوړ کا د یو 15 شلو زرو جوړه وته راوړه چې ته لاسو چت کړي چربا زما د خاون حفاظت کړبا ما سره سو نمینه کې دوی چې تا کړي چاورې درې ها دا وا د کړي ریشاوای کنه تاسو نه څوک نه خبرې کړي شال وای نه دا کړي دوا او مور پلار نو ته دا مور پلار خیال نه ساتي یا هغه بوډا پلار هغه بوډې مور چې تاسو کله 12 رونه خويندې وي دغه مور پلار تاسو سنبالولې تاسو تربیت وکاو تاسو د خوراک کا کې تنظیم وکاو نن دغه 12 رونه دي یو بوډا پلار یو بوډې مور دغه پالنه تینې شي کېږي ښا چې کله دغه بچی نه جوړو لا علاج بیماری کې مبتلا او دا رنګي د مور پلار اغي په اسم ایلن کولا جیدادم غاڼه کو خپل سرم غاڼه کو چرته په خلیم دا نراتل چې دا بچی می دروغې دو نه دی نو رب اسمو به بلا تاوانو نکیږي نو رب دا بچی مو په خپل خزانو کې سنبال کی امور پلار په خلی دا ټکی ناراضي او چې کله پلار بیمار شو یو ورځ دارو ته بوتل 500 روپو دوايي و تراوړه اذن څوک تاسو کې کاکاجي څنګه یې بس دوا وته کوي چخته او تاسانه کی
یاره جی بس دوا وته کوي ډېر تکلیف دی وته واغه مې ډاکټر ته زبادن دی په مور پلار باندې تنګي بیا نو هغه نوجوان وی ای زما ربا ما به د خپل مور پلار خدمت کو یو شپه داسې کار وشو چې ما نه ساروي ډېر لرې لاړ ساروي مې سرول نو ډېر لرې رانه لاړ نو په ما ناوخته شو چې رالم نو مور پلار مې اوده شوي وه او بچو مې چونکل جړلې اوږي شوي وه نو ما چې ساروي اولشل مور پلار می اودو بچو هغه پی غوښته ما بچو ته نه ورکوله ما ډک لوښي نیولې وه د والدینو سر ته ولاړو ما چې کله سار داخل شو هغې راویښ شو لکه بچې دا ته او که نه مور پلار زه ډېر خفه یم بېګا ساروي ما نه ډېر لرې تېري ناوخته رالم نو ګوره هغه بچي راله په خپو کې اوده شوي دي ناوخته پورې چونکېدله خو هغې ته ما د دې پیو نه ورکول مې چې اول مې دا مور پلار اوسکي ښه نو ای ربا دا خو زه ستا نه یېرېدم نو د دې مور پلار لحاظ مې ساتلی و ستا د وجې نه مور پلار سره په عدل بدل نه چلېږي ګورې دا یاد وساته ای زلمیا بعضې زلمي ګوټي وایي پلار را سره ظلم کوي مور را سره مور می خزی ته کاریږي دا په ښځه ډېر رکمیني ښه مور راله ښځې ته وینا کوي نو په تا یې څه زور دی بس هغه چې زیاتې کوي د هغې الله شته که نه هغې له به الله سزا ورکوي ته خو خدای نه دا مور پلار تا سره ظلم هم کوي ته بیا هم خدمت کې بیا به هم خیال ساتي هسې نه مور پلار در لږه غوسه وکړه تا د هغې دو چنده غوسه وکړه دا خو امتحان دی د چا چې مور پلار ژوندي واده را سره وکړې چې خدمت به یې کوې په سر به ولې زور کوې دا زه کله کله چا نه واده الم بعضې مشران په ډرک په ژړا چې ښه وایي نه مو مور شته او نه مو پلار شته د چا چې والدین ژوندي دي که نه دا کلکه واده وکړې چې خدمت به یې کوي انشاءالله وخه مو ده د چا را سره کلکه واده ده د چا چې والدین ژوندي دي خدمت خفه کوې منو بس وی ربا کدا عمل می ستا د رضا دپاره کړي ربا په دې عمل سره می بچ کې ربا مصیبت کې ګیر یو هغه ګټ لږ غونته وښویده خو بیا هم دی راوتي نه شو هغه بل تن سوال کوي ښه هغه هم الله نه په عمل سره غواړي عمل سره نن چې ما او تا باندې مسله راله مشکلات راله پریشانی راله یو 100 پیری درود پاک وایا رب د دې په وسیله د دې عمل په ذریعہ رب دا مشکل می آسان کې دا بیماری می ختم کې دا رکاوټونه می ختم کې 2 رکعات نفل وکا راشه جمعات کې او بل په لګوا راشه یو 2 رکعات منځ کا نو راشه په جمعات کې جارو وخا جمعات کې جارو وخا چې رب دا عمل مې وکړه رب د دې په وجه سره زما دا مشکل آسان کې دا چل خو زده کېږه نه محترم هغه بل تن وایي ربه ما سره یو پیره مزدور دیاړي کړې وه مزدوري را سره کړې وه نو ما هغه ته مزدوري ورکړه خو هغه مزدوري کمه وګڼله نو هغې پیسې راله پرېښودې ولاړو نن مونږ تاسو ته ډېر ښه چل راځي ښه که داسې مونږ چاته دیاړي مزدوري ورکړو مونږ ته یې واپس راوویشته او دی بیا یو 50-50 کاله پس راغی چې بی ماله خپلې پیسې څه مو خیال دی زه سړي خپل کار کوه لکه پردي حق خو دې وخوړو که نه دا خو پردي حق و که نه او دا یاد وساتئ محترمو پردي حق الله نه معاف کوي ښه چا سره چې پردي حق ګیري که نه نو که دې انسان حجونه وکړه عمرې وکړي علمونه وکړه تبلیغونه وکړه ډېر د نیکۍ کارونه وکړه اے محترمو پردي حق دونه خطرناکي که نه احادیثو مبارکو کې راځي چې کله نبی علیه صلات وسلام به د یو ملګري جنازه کوله نو نبی علیه السلام به تپوس کو علیه دینون آیا په ده باندې څه قرضه شته پیغمبر به څه تپوس کو په ده پردي حق شته پیغمبر به کوم تپوس کو چې په ده پردي حق شته ځکه چې پیغمبر ته خو دا پته نه لګېده چې په چا باندې پردي حق دی که پته ورته وه نو چې پیغمبر ته دا پته نه وه نو په نوک کې غل څنګه معلوموي د نن زمانې خلک شیشه کې غل معلوموي زنانه ورته رواني او که نه ریشا خو وایي جومات کې که نه خو غږ ورته نه کوی د دې معاشرې زنانې هلته ښځه راوتې او سړی راوتې او داسې ښه خاندانونه
خود تعلیم یافته خلک شته چې په کور کې لږه غلا شوې ده که نه بیا ته ایمان دوړه شوي او بیا ښځه ځان سره په موټر سایکل سواره کړي یو هلته کې غل معلوموي ښه هغه هم ورته وي د ښي طرف د ګاونډیانو نه خالي نه ده د ښي طرف ګاونډیان یاره تر زامني یا نور رشته داري که نه دشمني او نفرتونه ورته وکړي په خاندان کې ښه تباه برباد شي هلته نبي علیه الصلاة والسلام به وي په ده څه پردی حق شته چې ورګرو به وي په ده پردی حق نشته جنازه به ورباندې کوله او که چا به وي او په ده پردی روپۍ ده پیغمبر به راروستو شو وي زه جنازه نه کوم تاسو کې یو تن جنازه وکړي دونه خطرناک چیز دی یو کتاب کې مې کته وی یو تن دی د جنت په گیټ کې ایثار دی او جنت ته نه پریدي تپوس ته نه وشو چې ته ولې د جنت په گیټ کې د جنت نه بهر ولاړې او دننه نه ځې ورته وایي زه ګیر شوم په یو کاته کې وی د ګاونډیانو نه مې د ګنډلو دا ستنه غوښتې وه بیا مې نه وه ورکړې نو پای کې مې جنت ته نه پرېږدي څه د بجلۍ ستن نه ښه د بجلۍ ستن نه د ګنډلو ستنه د دې په بابت کې جنت ته نه پرېږدي په څه کې نو چې تا سره جریبونه کنالونه پردي د کلونو ګیري ته خو پکا جنتي ښه نو محترمو هغه بل ملګري وایي ای زما ربه ما سره یو تن دیاړي کړې وه هغه دیاړي کمه وګڼله که نه هغې راله پرېښوده بیا ډېر کلونه پکې تیر شوي وو ما د هغه پیسې په هغې مې څه سامانونه واغسته تجارت مې پې شروع کړو هغه مې خرڅ کړ بیا د هغې نه وروستو هغه پیسې ډېرېدې نو چیلې ګډې بیزې مې پې واغستې بیا غواګانې په کلار وخت پکې ډېر تیر شو هغه پیسو کې الله ډېر برکت واچولو بلا څاروي مې پې واغستو نو ډېره موده ډېره زمانه بعد هغه مزدور راغلی وه ما ته یې مال خپلې 10 روپۍ راکړه که دا ما ورته ما به تا به کرانډه ورکړې وه که نه نو دغه دی وایي ما هغه مزدور ته وی دا چې ته څه وینې که نه دا ګډې بیزې غواګانې دا ټولې ستا دي هغه وی استهزئ بي ټوکې را پورې مه کوه مړه زما 10 روپۍ وې دا خو د لکاو روپو سامان دی وی نه دا ما ستا په هغه پیسو اخیستي و دا ډېر شوي دي هغه هم د ځوان زوی و د ګیره ورکه هغه غونډه د ویښه ویسته غونډ څاروي یې په مخه کړ خو دوی دا چونکې ما سره پردي حق دا دونه موده ګیرو که نه نو هسې نه د دې باره کې زه ګیر شمه نو روه ما د هغه نه تپوس مو نه که چې ماله پکې یو غوا پرېږده وه ماله پکې یو بیزه پرېږده وه هغه غونډ څاروي بوتلو ځکه نبي علیه السلام فرمایي تاسو مزدور ته مزدوري ورکې د هغه د خولې اوچېدو نه مخکې ښه ګوره دې حدیث کې یو بل ټکی راغی د خولې د څه اوچېدو نه مخکې مزدور به رضانه خوله وباسي ګورې ښه دا نه چې دې لم لټکوي چې راشه رس پکې پوره کوه رس به نه پوره کوي ښه دې به رضانه خوله وباسي نبي علیه السلام په کوم باریک طریقې سره دې مزدور ته هم ترغیب ورکه چې مزدور ته مزدوري ورکې د خولې اوچېدو نه مخکې چې د ځان یې ښه خوله ایستي ګورې ښه نو محترمو مسلمانانو دې حدیث کې مونږ ته یو ترغیب ملو شو چې مونږ باندې مشکلات راځي چې مونږ څه عمل کړي څه عمل کوو او الله رب العزت ته وسیله کوو خو مو د کنه ان شاء الله الله دې مونږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي بل یو اعلان دا وره محترمو تاسو په علم کې دا زموږ ملک پاکستان د اسلام په نوم باندې جوړ دی او دلته الحمدلله علما دي دینی تنظیمونه دینی تحریکونه کار کوي جهادي تحریکونه دارنګه د دعوت او تبلیغ په نوم سره د احسان سلوک تزکیه په نوم سره بیا د هغې مختلف اجتماعات په کال کې لون پریون کې اجتماعي دا اوس د اکتوبر کې اخر کې را روانه ده هغې هم د لرې ځایونو خلک راځي دارنګې په پنجپیر کلي کې کال په کال باندې اجتماعي د دې ځای نه الحمدلله ګاډي ځي محترمو مونږ او تاسو خو ګورې تر مرګه که د دې دنیا نه ځان لږ دی خوا کوو نه که نه ګورې تر مرګه اوسګارېده نشته ښه بیا به راله مرګ هم په پټي کې راځي دا را روان زیارت پرز به اجتماع سټارټ کېږي زیارت جمعه خالي او د اتوار پرز به دعایي نو ګوره د زیارت پرز کې سړي ځي د زیارت ورځې خو په کلي کې راله که نه
او د اتوار پر چې دوا وشي بیا راځي نو بیا هم کلی ته رالو که نه دا دوه ورځې خو د په کلي کې حساب شوې که نه نو پاتې پکې څو ورځې شي 2 ورځې شو د اجتماع دا 2 ورځې نو چې دې کې مونږ او تاسو محترمو دا به د پټو د کار نه لږه د موالیم پکې شي هلته د علماو زیارتونه به هم شي بیانونه به هم شي او ډېرې فایدې به راته نورې هم میلو شي نو ټول ملګرو ته زما درخواست دا دی چې را روانې اجتماع ته دې ځای نه به انشاءالله پوره ګاډي ځي بلکې ټرالي به ځي نو چې ټول ملګري مونږ عزم وکړو چې په کور کې ګڼ افرادي نو یو تن دې د کور دپاره پاتې شي نارینه نور 2 یا 3 نارینه هغه د اجتماع ته لاړ شي ثوابونه به میلو شي دغه 2-3 ورځې به قیمتي شي انشاءالله د چا پوه عزم دی چې دې پیره ته به اجتماع ته ځو انشاءالله حاجی 1 2 3 جزاک الله حاجی جزاکم الله خیرا کثیرا الله دې موږ او تاسو له عمل کولو توفیق نصیب کړي اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا وبارك وسلم اے رب موږ سوي سموري د موږ ته پر عمل کولو توفیق را نصیب کړي اے رب ذوالجلال دې مرګرو ډیر په اخلاص مینه محبت ادب سره ستاسو د دین خبره اوري دا جوړې د خیره ډکې کې رب د تمام مسلمانانو تمام مشکلات آسان کې رب بیمارانو ته شفای کامله عاجله نصیب کړي څونه مسلمانان وفات شوي رب مغفرت نصیب کړي رب دا څونه اجتماعات چې را روان دي دینی اے رب ذوالجلال دا د هر قسم آفتونو نه رب په امن کې اوساته رب او تمام عالم ته خیر خور کړي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علی اصحاب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سنت کو ایماندار